ډیرو محترمو مسلمانانو نن یو داسې بهترینه وظیفه داسې د غټو غټو حاجاتو او د غټو غټو مشکلاتو دپاره انشاءالله د غټو غټو غمونو دپاره چې کوم نه ختمیږي نو د بخاري شریف حدیث دی او هغې کې یو وړه مختصر شان دعا ده هغه راته ښیمه انشاءالله رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ښودلې ده نو محترمو هغې کې ګورئ شک نشته دی که موږ دا وظیفه هم نه کوو دې کې هم شک کوو نو بیا ګورئ زمونږ د سره مسلمانان نه دي ځکه چې دا وظیفه رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلې ده نو کوم انسان چې دا د خپلو حاجتونو دپاره او د ډېرو غمونو او غټو غټو مشکلاتو دپاره راونیسي انشاءالله 10 منټه وظیفه را ستاسو به حاجات او مقاصد په خود به خوده پوره کیږي خود به خود هم پریشانۍ پوره کیږي خو که شک هم پکې وکړو یا مونه کړه محترم مسلمانان نو ګوره بیا به زموږ په ایمان کې شک وي زموږ په مسلمانۍ کې به شک وي انشاءالله العزیز په اخلاص سره وکړو په یقین سره دا وظیفه 10 منټه وظیفه ده اسانه بالکل څه پکې ګران نشته دی دا د خپلو مشکلاتو دپاره انشاءالله ضرور شروع کوئ رب العالمین به انشاءالله مشکلات ختم کړي ځکه رب خپل محبوب صلی الله علیه وسلم ته ورکړې ده ګوره نبي پاک سلم ته چې څه هم میلاویږي دا د الله جل شانه د سیډه ورکړی شوي میلاویږي هر بنده ته چې میلاویږي لهذا دا وظیفه هم داسې وظیفه ده چې دا د دواړو جهانو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړی شوې ده نو کله هم چې په تاسو غم وي کله هم په تاسو دک وي پریشاني وي نو د هغې نه د فنا غوښتلو دپاره د هغې د ختمېدو دپاره دا وظیفه تاسو انشاءالله په دې طریقه باندې وکئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ډېرو محترمو قابل قدر مسلمانان رونو خویندو او هغه مسافرو کوم چې بهر ژوند کوي یا پاکستان کې دی افغانستان کې دی امریکا کې دی هر ځای کې چې زما مسلمانان رونو خویندې دي الله تعالی دغه خلکو ته ډېره اوږده زندګي د صحت او عافیت والا ورکړي او الله تعالی دې ورته رشتې ورکړي الله تعالی دې ګناهونه معاف کړي الله تعالی دې حاجات پوره کړي الله تعالی دغه مسافر په ډکو منګلو تاسو ته راوستلی کړي محترمو نن چې زموږ کومه وظیفه ده هغه د بخاري شریف کې دا وظیفه راغلې ده نو دا وظیفه تاسو انشاءالله وکئ او ډیره اسانه ده او ډیره زیاته بهترینه وظیفه ده رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسان دا وظیفه په کثرت سره کوي نو هغه ته به د کمو حاجتونو او کمو پریشانونو به هغه ته الله تعالی نجات ورکوي صحیح شوه که نه لومبی خو به دنه هر قسم غم لرې کړی شي ګوره غم د رشتې دی غم د نکاح دی غم د محبت دی غم د کاروبار دی غم چې دی د هغه د قرضونو دی غم د کور ماحول دی غم چې دی د مسافرانو دی نو دا غم به د اول الله جل شانه ختم کړي دویم دا رنج به د الله تعالی ختم کړي یو غم یو رنج محترمو رنج هغه دی چې پته ته نشته وړه دی خفه دی وړه دی پریشان حال دی بعضې خلک وایي وړه مې هسې خفه کېږي نو دغه رنج به د هم ختم کړي دغه دماغ او بوج او دغه بیماریانې دا به د هم الله جل شانه ختم کړي څه شوه بل دا محترمو هر قسم سستی به د الله تعالی ختمه کړي په وجود کې د سستی د بیماریانې دي پریشانۍ دي دا به بخل به د الله تعالی ختمه کړي ستا په زړه کې بزدلي ده خلک د سره محبت نه کوي خلک به تا سره محبت کوي صحیح شوه قرضونه به د الله تعالی انشاءالله په طریقة الاحسن سره انشاءالله ختموي او د خلکو په زړونو باندې به داسې راج کوي که نه چې هر سړی به وایي چې یاره د سره مې ډېره محبت دی د سره مې ډېره مینه ده نو دغې پریشانو دپاره نور چې تاسو څونه پریشانۍ د هغې دپاره هم تاسو انشاءالله دا وظیفه په دې طریقې سره کولی شئ طریقه کار یې واورئ محترم مسلمانانو طریقه کار یې دا دی چې دا وظیفه به تاسو کو د هر فرض ګوره دوه طریقې دي کو د هر فرض منفس یو سل بخفیرې ویلی شئ صحیح شوه هر فرض منفس یو سل بخفیرې د تاسو روزانه وایي صحیح شوه کو دا ویلی شئ کو داسې نه شئ ویلی وایي چې په یو پیری وایو نو بیا محترم مسلمانانو بیا تاسو روزانه چې دی 314 پیرې کو 314 پیرې هم نه شئ ویلی یو سل یو پیره دا وظیفه به تاسو کوئ مخکې وروسته ترې درود شریف وایي چې څو پیرې تاسو ته اسانه وي هغه ته وایي او په منځ کې دا وظیفه وایي تاسو ورته غوږ شئ په سکرین به هم تاسو ته ښکاري اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وزلع الدین وغلبت الرجال ګوره اسانه ده هدې کې د غونډې ستاسو مسلې غونډ غمونه ټول پریشانۍ ټول دکونه هر څه پکې راجمع دي صحیح شوه کو هر فرض منفس یو سل ویخ پیرې ویلی شئ
که روزانه 101 مرتبه ویلی شي او که روزانه 314 پیرې ویلی شي. پرېږدی به یې نه، دا به تر هغه پورې تاسو جاري ساتئ تر څو پورې چې ستاسو مسلې نه وي ختمې شوي. هره مسله چې وي دا غواړئ، د هغې نه پس دعا غواړئ، الله تعالی به انشاءالله پوره کوي. صحیح شوه. دغه طریقه کار دی، دغه وظیفه ده. انشاءالله العزیز په صحیح طریقې سره یې وکړئ، د زړه په درد او غم سره یې وکړئ انشاءالله، او په یقین سره یې وکړئ، ځکه دا د حدیث مبارک ګوره بخاري شریف یو حدیث دی، دا د حدیث یو کتاب دی، دا په هغې کې دا حدیث دی. که څوک وایي چې موږ یې ګورو نو دغه 5425 نمبر حدیث دی، که ځان له څوک ګوري ودې ګوري. بعضې خلک اعتراضونه کوي دا وظیفه په کم حدیث کې راغلی، په کم ځای کې راغلی، نو لحاظه دا وظیفه د حدیث نه ثابته ده، دا دعا ثابته ده، دا د غم دپاره ده، دا د رنج دپاره ده، د قرضونو دپاره ده، د بیمارو دپاره ده، د پریشانو دپاره ده، د غمونو دپاره ده، دا د هر قسم حاجاتو دپاره انشاءالله دا بهترینه وظیفه ده. نو انشاءالله په دغه طریقې سره یې وکړئ، کومه طریقه چې راته ما وښودله، الله جل شانه مو سره حاجتونه پوره کړي. او موږ هم دعاګانې تاسو ته کوو، مدرسه کې هم کوو، او انشاءالله جمعې په ورځ هم کوو چې الله تعالی زموږ کتونکو او اورېدونکو ته ډېرې خوشحالۍ ورکړي او ډېرې جزای خیر دی ورته ورکړي. زموږ ویډیوګانې ډېر په محبت سره ګوري، الله تعالی دغسې محبت تاسو سره وکړي څنګه چې تاسو موږ سره کوئ. جزاک الله خیره، احسن الجزا فی الدنیا والآخره.